وی دریو ټیمونو کې الله دعا نه رد کړي، درې ټیمونو کې الله دعا نه رد کړي. عند الندا یو د اذان په وخت کې چې اذان وویل شي او جواب ورکړي، دا د دعا د قبلېدو ټیم دی. بس دې کې دعا غواړه، دا د دعا د قبلېدو ټیم دی. په دې وخت کې الله دعاګانې قبلې، دعاګانې. مونږ به اذان شروع مونږ ورته کار په ځای نه ودرو، مونږ ورته لږه سام نالو چې صبر وکړه چې د دې مؤذن جواب خو ورکما، دته جواب ورکما، دې مؤذن له خو لږ جواب ورکما. نو عند الندا چې اذان وشي په دغه ټیم کې الله دعا قبلې. یو عند البأس د جنگ په ټیم کې چې کله میدان جهاد وي او مجاهدین جنگیږي او دا جنگ گرم شي، گرم بعضې په بعضو کې ورننوځي، سخت جنگ شي، په دغه ټیم کې الله دعا قبلې. دم د دعا د قبلېدو ټیم دی. او تحت المطر یو چې کله باران شروع شي دغه ټیم کې الله دعا قبلې. دا درې ټیمونه چې دي دا د دعا د قبلېدو ټیمونه دي چې هغې کې یو د اذان وخت دی چې اذان وشي دی پسې الله دعا قبلې. اذان جواب ورکا او بیا دی پسې دعا وغواړه، دقه د دعا د قبلېدو ټیم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چې د اذان فضیلت بیان کا، صحابه وی دا ټول اجر خو مؤذنینو ته میلاوش، مونږ بس کو د الله حبیبه دا اجر خودی ته ډیر میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته کله د دې جواب ورکې نو تعلم الله د مؤذن عمره اجر درکړي. یو اجابت قولی دی، یو اجابت فعلی دی. اجابت قولی دا دی چې دا مؤذن کم الفاظ وایي نو ته دغه وایه، خو چې حی علی الصلاة او حی علی الفلاح ته ورسیږي هلته به وایي لا حول ولا قوة الا بالله. دغه ټیم کې به دغه الفاظ نه وایي، ځکه هغه وایي حی علی الصلاة راشه مانځه ته، او ته ورته هم وایي حی علی الصلاة راشه مانځه ته. نه، هغه وایي حی علی الصلاة مانځه ته راشه، نو ته ورته وایي لا حول ولا قوة الا بالله. که د ګناه نه بنده بچ کیږي نو د الله په توفیق بچ کیږي، او که نیکي بنده کوي نو د الله په توفیق کوي. نو الله دی توفیق راکړي چې زه درشم او دا مونځ وکړم. دې ته اجابت فعلی وایي، دې ته اجابت فعلی وایي. نو د اذان با په خلم جواب ورکوي او په پیل سره به جواب ورکوي. را روان بشي جمعات ته به راشي او جمعات کې به کینې او مونځ به وکړي. د مؤذن جواب ورکوي، د مؤذن جواب ورکوي. د دواړو جهانو سردار وفرمایل وی د قیامت په ورځ سخته ورځ ده، حساب به شروع وي او درې کسان به د مشکو په غونډو باندې ناسي. هلته به حساب کتاب شروع وي او دا بعضې کسان چې دي دا به د مشکو په غونډو باندې ناسي. د حساب کتاب ټیم وي او دی به د مشکو په غونډو باندې ناسي، ځان له به مزې کوي، د مشک غونډو باندې به ناسي. یو هغه کس دی چې هغه مؤذن وي، هغه اذان کوي، اذان دی به د مشکو په غونډو ناسي مؤذن چې کله خلق په حساب کې مشغولي. یو هغه امام دی چې هغه قوم له امامت کوي او قوم تینا رضا وي، قوم له امامت کوي او قوم تینا رضا وي. دی بم د مشکو په غونډو باندې سینونه کوي. او یو مؤذن چې کله اذان کوي دا ډیر لوی صفت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. یو بیبي وا ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا غي نوم، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې ده. نبی علیہ السلام ورته وی ام سلمه دعا درته خیم، تا ته یو دعا خیم، تا ته دعا خیم. هغه ورته وی د الله حبیب و خیرات ډیره قیمتي دعا ورته وښودله. ځان له شروع کو کور کې زنانو تم وخی او په نص او په حدیث کې دا دعا راغلی ده چې نبی علیہ السلام خپلی بیبي ته ښودلې. خپلی بیبي ته وی د مؤمنانو مور ته وی چې کله ماښام اذان وشي که نه
ما خام اذان ووري او جواب ورک بیا دعا کوا اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اے ام سلمہ دا دعا کوا، اے دا مومنانو مور توائی، نبی علیہ السلام دا مومنانو مور تا دعا خی و دا دعا کوا چی ماخام اذان ووری نوایا اللہم هذا اقبال لیلکا، یا اللہ ستاش پرالالا و ادبار نهارکا او شورز دی لاڑالا، شپا دی مخامخ شوا او رز دی لاڑا و اصوات دعاتکا او یا اللہ دا مؤذنین دا آوازن وقتون دی اللہ عرضے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ شپا دی لاڑالا شورز دی لاڑالا دا ورس لل دی و دشپیرات لل دی و اصوات دعاتکا او د مؤذنین آوازونه دی الله ډیر برکتی ټیم دی فغفر لی یا الله ما ته بخنه وکړه یا الله ما ته بخنه وکړه. د نبی علیہ السلام د مؤمنانو مور ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته دعا خی چې دا دعا د ماخام د اذان نه پس کوه، هر اذان نه پس الله دعا قبلی. خدا دعا نبی علیہ السلام خپلی بیبی ته وښودله، زنانو چې اذان جواب ورکوي ماخام وی اللہم هذا اقبال لیلکا و ادبار نہارکا و اصوات دعاتکا فاغفر لی. یا اللہ موبخ کنا دا طول مؤذنین شروع دی دا آوازون بشروع او شپا برازی او رز بزی تب وی فاغفر لی اللہ ما تبخنا وکا یا اللہ ما تبخنا وکا یا اللہ ما تبخنا وکا اللہ ما اوبخا. نو دق اذان پس دا دعا غواړی چې الله گناهونه معاف کی.